بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تپوس کړی دی چې مفتی صاحب نن سبا په فیسبوک باندې د خبره ډېره زیاته شیر کیږي چې په پلان کې تاریخ باندې روزه ده او چا چې د رمضان مبارک خوشخبری چاله ورکړه نو په هغه باندې جنت واجب دی او په هغه باندې جهنم حرام دی. نو آیا دا خبره ټیک ده که ټیک نه ده؟ دا کم میسیجونه چې چلیږي او دا کم د رمضان مبارک خوشخبری حواله سره چې دا کم خبره ده او دوی د دې خبرې نسبت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته کوي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک چاله د رمضان مبارک خوشخبری ورکي نو په هغه باندې جنت واجب دی او په هغه باندې جهنم حرام دی. د دې خبرې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې نسبت کول دا مکمل ناجایز او حرام دی. ولی ځکه چې د دې حدیث د سر ثبوت نشته. د دې حدیث صحیح احادیث خلاصه کې په ضعیف احادیثو کې هم دا روایت موجود نه دی. نو چې یو روایت په ضعیف روایاتو کې موجود نه دی، یو داسې خبره یو منګړته خبره سړی جوړه کی، یو د ځان خبره سړی جوړه کی چې د هغې تعلق ضعیف حدیث سره مني او بیا د هغې نسبت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته کوي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول دی، هغې داسې فرمایلی دي. نو ازروی شریعت دا ناجایز او حرام دی او دا د سره حدیث نه دی، دا د ځان نه خبره ده، دا منګړته خبره ده. د دې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې نسبت کول دا مکمل حرام دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چا چې یو خبره د ځان نه جوړه کړله، چا چې په ما باندې دروغ وتړل، هغه خبرې نسبت د دروغ خبرې د ځان نه خبرې نسبت زما طرف ته وکړو، نبی علیه السلام فرمایلی دي چې د دغه کس ټیکانه جهنم دی. نو لہذا یو کس خپل د پیج د خپل د فیسبوک آی ډي د مخکې کېدو دپاره د لایک دارنګې د فالوور سیوا کولو دپاره یو کس د ځان حدیثونه جوړوي، یو کس د ځان نه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې غلط انتساب کوي، نو دا ډیر د نقصان خبره ده، دا ډیر د خسارې خبره ده. زه یو عاجزانه گزارش کوم که چېرې کم از کم یو حدیث تاسو له مخې له راځي نو هغه اهل علم ته، هغه علماو ته، مفتیانو ته وړاندې کوئ، د هغې نه بعد که چېرې هغه تاسو بیا شیر کوئ نو بیا ټیک ده. دا خبره چې کومه مخې له راغلی ده دا چورلټ غلطه خبره ده. لہذا د دې خبرې نسبت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې کول سراسر ظلم دی. لہذا داسې خبرې مه شیر کوئ او د دې خبرې د حدیث سره هیڅ تعلق نه.